دی وجه نه چې زموږ زیات تعلق پر رمضان المبارک کې قرآن سره زیات تعلق داسې اهل دل خلق هم پاتې شوی دی چې پر رمضان المبارک کې د هغې سترګې به خوب پسې ترسېدي چې مونږ به کله وده کېږو لیکن هغې به وي نه 11 میاشتې مونږ آرام کړی دی بیا به 11 میاشتې آرام کوو رمضان د آرام دپاره نه دی رمضان د ځان ستړي کولو دپاره داسې خلک هم تیر شوي دي چې هغې به رمضان شروع شو نو هغې به وي زمونږ او د کور چوټي شوه بس ختم بیا به اختر کې کور ته راغلو اختر کې بس ټول رمضان به مسجد او د الله کتاب قرآن مجید مولانا شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی چې زما نیا وه او ډېره ضعیفه وه او هغې به روزانه یو ختم کولو 10 سپارې به یې نورې لوستې 40 سپارې تلاوت به یې 40 سپارې تلاوت دا د هغې عادت په رمضان کې مولانا شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه په خپله چې د فضایل اعمال لیکلی ده به روزانه یوه سپاره 30 ځله ویله 30 دفعه یو سپاره نو دا 30 ختمونه شو یعنی 1 رمضان باندې به اوله سپاره وي او دا 1 سپاره به 30 دفعه وي بیا به په دوم رمضان باندې دویمه سپاره 30 دفعه وي په دې طریقه باندې به 30 ختمونه برابر امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه به په رمضان المبارک کې یو ختم د شپې کولو یو ختم د ورځې او یو به تراویح پکې کولو 61 ختمونه دا امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه به رمضان المبارک دی فضائل قرآن کې شته فضائل اعمال د فضائل قرآن قصه کې شته چې داسې خلک هم پاتې شوي چې 24 غنټو کې 8 ختمونه به 24 غنټو کې 8 ختمونه 8 ځله قرآن مجید ختمول دا نن سبا خلک وایي دا څنګه د هغې په وخت کې برکت د هغې په وخت کې برکت لکه نن سبا خلک وایي الله ماته د مال برکت